الرحیم د ام پی نیوز ګرانو مینوالو زه شهاب خان یم او تاسو ګورئ دا وخت ام پی نیوز ډاټ پی کې. ګرانو کتونکو نن موجود یو په ملم جبه کې. تاسو ته کوشش کوم چې د ملم جبې څه ښایسته ښایسته نظارې هم وښیم. د دې نه علاوه تاسو به زموږ څه شارټس کتلی چې نن په 23 جون 2019 باندې په ملم جبه کې د زفلینر افتتاح هم وشوه. باقاعده نن افتتاحي پروګرام د دې وشو. نو په دغه موضوع نن د ام پی نیوز ټیم هم راغلی او تاسو ته به د ملم جبې یو څو شارټس هم ښیو. मेरा नाम अमीर हमजा है. मैं फ़र्स्ट टाइम स्वात आया हूँ और आज आया हूँ मलम जब्बा में. बहुत अच्छी जगह है. मेरी तो तमाम व्यूज़ से एक गुजारिश है कि ये सब आएँ जो विज़िटर्स हैं एक बार देखें, स्वात घूमें फिरें, इंजॉय करें और ख़ासकर मलम जब्बा, कालाम, 2-3 और जगह हैं यहाँ लाजमी जाएँ. زمانم خو پایم دی او تعلق سوات سره دی او دا سوات کې د ابوهي او بریکوټ ابوه او تاسو وایئ چې دا ملم جبه نو دا خو ډېر ښکلی ځای دی او چې دې ته خلک راشي نو ډېره مزه به ترې واخلي ځکه چې دا ډېر سیر کولو ځای دی او نن پکې دا افتتاح مو شو د زفلینر دا او دا پکې ډېر جدید مشینونه لګېدو. बहुत ही अच्छा कदम है ये. पाकिस्तान में टूरिज़म के हवाले से बड़ा ही एक अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है और इंशाल्लाह और बेहतरीन इसमें हम चाहते हैं कि और ज़्यादा जो है ना एक्सपोजर हो ताकि टूरिस्ट इधर आएँ और ये खूबसूरत जगह देखें और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश करें टूरिज़म को इतना फ़रोग़ दें कि ताकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ पे आएँ और टूरिज़म की वजह से हमारी जो मईशत है उसमें भी बहुत बेहतरी है. ګرانو کتونکو دا و زمونږ نننې یو وړوکی شان پروګرام خو کوشش مې همیشه دغه وي چې کوم ځای ته لاړ شو نو چې تاسو سره هم هغه ښکلاګانې هغه ځایونه شریک کړو. بره مې هم د ثمرګرو سره خبرې اترې وکړې نو تاسو سره مخکې هم ما دا خبره وکړه چې زیپ لاین چې کوم دی د هغې افتتاح نن وشوه. دا باقاعده تاسو کتی شئ هغې سایډ ته نو ماشاءالله ترقیانې روانې دي. الله دې وکړي چې دا ملک ښه طرف ته لاړ شي. نو تر یو بل خپرونې پورې خپل رور شهاب له اجازت ورکوئ. د لوی الله په امان.